السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زیم هارون تیون خاص ورور خاص دوست هارون تیون نصر سلطان مخاطب سید تیون نیک نام سے دیتا مدی بابا کا نمراغلی او موسرا ابرار سے عمراغلی تاسو ټول مخاطب تاسو موږ سره خپل پیژندلو کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې پیدا کوونکی د دې ځمکې اسمانونو دی ورکوونکی انسان ته دا بې شمېره نعمتونو دی او لایق د صفتونو دی. درود و سلام په حقای نامدار د ټولو متغمخوار جناب حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم باندې. خوږو مینوالو د هارون ټي وي 1 په شیشه مونږه ابرار صاحب او نیک نام صاحب تاسو ته مخاطب یو، خو زه د ټولو نه لومړی یو جهان مننه د دې هارون ټي وي 1 د ټول ټیم د ملګرو کومه. دا په شیشه یا په سکرین چې موږ ښکارو 300 ملګري د دې شاته د بلها ملګرو کوششونه دي. زموږ مخې ته تلاوت شاه بیتاب صاحب هم دی او د هغه کوششونه پکې شامل دي. څه به وایم هم پټکي او هم داستار دی، څه به وایم هم پټکي او هم داستار دی. دا زلمې د ناقراره زړه قرار دی او سپین صادر سپینې پکول دنګه ځواني ده، نو که یې پیژنئ نو دا زموږ ابرار دی. ابرار خان هم را سره دی، خو بیا په ننني وخت کې مونږ د هارون رشید صاحب یو جهان مننه کوو. دی دا په دې اوسني وخت کې د زنځانۍ په دې دور کې دا ورکې ملغلرې ورک ملګري کوم چې د خلکو هیر کړي دي، شاته کړي دي، د وخت دوړې پې پرتې دي، دا ملګري کوڅه په کوڅه ګرځي. هارون رشید صاحب خپل وخت خپل ځان خپلې د 100 روپۍ لګوي، خو دا چې د کلي کلوېغې لا د علاقې لا د خاورې لا د ملګرو لا دوی له یو درناوي ورکوي. نو مونږ د ده د کوشش ته په درنه ګورو. سم ښایسته دی ته به وایې د بوډۍ ټال دی، سم ښایسته دی ته به وایې د بوډۍ ټال دی. کتاب هغه دی جواب د هر یو سوال دی. غونډې مخ اثري سترګې او ډک بریتونه، غونډې مخ اثري سترګې ډک بریتونه. نو دا رشید چې دی نو دا بلند اقبال دی. نو موږ یې مننه کوو د رشید صاحب یو جهان. هارون رشید صاحب بلها خدمت دی. زما نوم خو نیک نام دی، د پلار نوم مې میر اکبر خان دی. تر څه وخته مونږه دنیایي لیک لوست هم کړی دی. بیا د قرآن شریف سبق ما د فقیرګل استاد نه ویلی و، الله دې وبخي زړه صورت ورته دعا کوي. د سکول هغه استادان هم حضرت ګل صاحب او امیم سید صاحب او ګل حکیم صاحب. بیا د هغوی هغه ښودنه ده دا چې که نن 2-3 خبرې کولی شو نو دا د هغوی هغه مینې دي. نو مونږ یې مننه کوو. دا چې د کوم ځای نه تاسو ته مخاطب یو نو دا د مدې بابا خاوره ده، او د مدې بابا خاوره دا هغه سیمه ده چې که چېرته د جلاله د خوږو اوبو ګودر یادېږي نو دا خوړ زمونږ تر څنګه دی. خو که چېرته نیر دی نو هغه د دې مدې بابا د خاوره په دې سینه باندې رابېدلی دی. نو که شنه بوټي دي، نو که پټکي دي، او که شمله ده، او که وجره ده، او که جوماتونه دي، نو دا دلته آباد دي. اوس هم د کشمالو زومپق هم شته، خو کله کله منګې هم مات شي، تنګې واورو، خو کله کله په اجرو کې اوس هم زلمي را جمع کېږي، او کله کله منګي او رباب له سیتار له ټنګ ورکوي. علاقه آباده ده. نو مونږ یې مننه کوو د رشید صاحب د هارون رشید صاحب یو جهان مننه کوو. وایي چې زه چې خپل کلی یادوم اخلم ستا نوم، زه چې خپل کلی یادوم اخلم ستا نوم. بابا دومره دې یادېږي په دنیا نوم، او د مدې بابا مزار د ښکلا کور دی، د مدې بابا مزار د ښکلا کور دی. او بې معنې راته ښکاره شو د ښکلا نوم، د مدې بابا مزار د ښکلا کور دی، بې معنې راته ښکاره شو د ښکلا نوم. او د ایمان په برکت تر ډېره یاد شي، د ایمان په برکت تر ډېره یاد شي. نن چې مړ شي څوک یې نه اخلي سبا نوم، او د هغوی قبرونه ډک د خدای د نور شي، د هغوی قبرونه ډک د خدای د نور شي. چا چې خپل زړه کې ساتلی د الله نوم، د هغوی قبرونه ډک د خدای د نور شي. چا چې خپل زړه کې ساتلی د الله نوم، او نیک کارونه چې کوي هغه نیک نام شي.
نیک کارونه چې کوي هغه نیک نام شي په نیکانو کې راشي خامخا نوم دا سیمه مینواله سیمه ده نو مشران یې په خبره په جرګه پوهېږي او کشران یې پر منبرداره دي نو دې کې ژوند کوو نو د دغې مینوالې خاورې نه تاسو ته مخاطب یو مننه د ابرار صاحب هم کوو د تلاوت خان بیتاب صاحب هم کوو خو ډېره مننه بیا د هارون رشید صاحب کوو چې دوی په د ځانځانۍ په دور کې او په د لنډ تنګ وخت کې ټیم وباسي د ملګرو تپوس کوي دا ګلدستې را جمع کوي دا ګلونه او قام ته یې پیش کوي نو مونږ یې مننه کوو بل پروګرام به که خیر وي دغسې مخپړوان دې روان وي کلام به م راځي ترنم به م راځي پروګرام له وګرځې بې سوره کېږم یو جهان مننه کوم د هارون رشید ټي وي ونه چې هغوی دومره ستړی وکړل او دلته راغلل مدي بابا ته بیا مونږ خپل استاد محترم جناب سید کریم نیکناب صاحب هم ډېر زیاته شکریه ادا کوو چې هغه چې مونږ هر کله راغلي یو نو هغه زموږ له مخ نه دی اړولې ډېره زیاته مینې راکړې ده ډېر زیات دروند انسان دی خوږ انسان دی انشاءالله تاسو چې هر کله راځئ نو په مدي بابا کې به دغه ځلېدونکي استوری چې کوم دی تاسو ته په هر حالت کې تاسو ته حاضر وي چې د زړه د درد قصه چاته ونه کړې ابراهیم غوندې ځان سخ کړه او ونه کړې د نمرود غوندې زیاتې به څوک ونه کړي که هر څومره سخت ساعت یې ونه کړي او دومره د یتیم په شانتې پټ په زړه کې جاړه د ژړا یتیم مدد یې ونه کړي او ابرار دومره پوهې د ژوند په حال شه چې اشنا د ملامت یې ونه کړي یو شعر دی چې زخم که ګانډې و که نه ستا خوښه مالګه پې دوړې و که نه ستا خوښه او تا ویل سبا به په واده درځم لوز که پوره کې و که نه ستا خوښه تا ویل سبا به په واده درځم لوز که پوره کې و که نه ستا خوښه او واده ورید خبر د لیونتوب زما اوسې که منې و که نه ستا خوښه مننه جي او ما هو هسې لوز در په یاد کړلو خط که رالیږي او که نه ستا خوښه مننه جي او بیا زما د مرګ نه پس په قبر مې شمې بلوي او که نه ستا خوښه مننه جي او بیا زما د مرګ نه پس په قبر مې شمې بلوي او که نه ستا خوښه او بس ته انتظار ډیوه مې مړه شوله ګلې که راځي او که نه ستا خوښه بس د انتظار ډیوه مې مړه شوله ګلې که راځي او که نه ستا خوښه او نیکنام صاحب شعر دی اخرې چې ستا ابرار به ټول عمر تا یاد لري ستا ابرار به ټول عمر تا یاد لري ته که یې یادې او که نه